که قوم راته دا نه وي چې ته توندباز وي نو دا سټ به مې یو سکټ کړی و. پیغمبر د خدای پاسې د صحابه رانیغ شو. حضور پاک علیه السلام ورته وایي ته کومې خبرې مجبور کړي چې زما د ملګرو مخکې په ما توره راوویسته. ورته وی ته دا وایې چې یو خدای هر څه کوي دا ټول خدایان څه نشي کولی. حضور وفرمیل او الله حاضر، زما الله په دې حاضر دی چې هغه هر څه کوي او دا ټول هر څه بوټان څه نشي کولی. ورته وی ته وایې چې په ما د اسمان نه خبرې راځي. حضور وفرمیل او الله ګواه دی چې زه وایم چې په ما د اسمان نه خبرې راځي. ته وایې چې زه د الله نبي ورته وی او نو حضور پاک علیه السلام ته وایي تا سره ګواه شته؟ حضور ورته وفرمیل څه ګواه غواړې؟ دی ورته وایي مکانک ودرېږه زه راځم. لاړو او کوم بار پورې چې سمسره تړلې وه غیر پرانېسته او د پیغمبر د خدای مخکې داسې وغورځوله. ورته وی که دې سمسري ووي چې ته د خدای پیغمبر یې زه به ایمان نه وړم. د عربو مشهورو قبیله بنو سلمه او په تاریخ د پیغمبر کې دومره کسان 1000 کسان په یو ځل صرف د بنو سلمې نه په اسلام کې داخل شوي چې کله سمسره وغورځوله نو سمسره خبرې کوي، بیا مړه سمسره خبرې کوي. نو حضور پاک علیه السلام ورته چغې کړي یا ضب ای سمسرې. وایي سمسرې چې څنګه حضور داسې وویې دې سر راوچت کومړی سمسرې او چغه کې لبیک وسعدیه یا خیر من وفا زما خوش قسمته حاضر یما حاضر یما حاضر یم زما څومره خوش قسمتي چې نبي اخر زمان مته آواز کوي. حضور ورته وفرمیل من ربک، رب دې څوک دی؟ دې سمسرې اسمان ته چغې کې الذي فی السماء عرشه، زما هغه خدای دی چې په اسمان کې بادشاهي عرش دی. وفي الارض سلطانه، پس مکه کې د هغه تخت دی. وفي البحر سبيله، سمندر کې لار ورکوي. وفي الجنة رحمته، جنت کې رحمت دی. وفي النار عقابه، وایي چې محنت کېده زناورو به هم د نبوت چغې والې او د ګواهۍ د پیغمبر د خدای. زما عزتمندو اوس هغه زمانه وه د حضور پاک علیه السلام چې د دعوت یو ماحول و. بیا یو زمانه تېره شوه، په دې خبره خلکو خاورې راړولې وې. د خپل خدای څومره لوی احسان دی. الله بیا هغه زمانه راوسته چې یو ماحول پیدا شو، دعوت دی، تبلیغ دی، حرکت دی، نارینه هم ځي زنانه هم ځي. زما عزتمندو هغه د پیغمبر د خدای او د صحابه هغه مبارک سنت الله دوباره جمع کړه. اسانه نه ده. بچي پرېښودل، سړی خو زه بار ګرځي، مصروفي کار کې مشغولي. زنانه خو ټوله ورځ بچي په غېږ کې نیولي، ټوله ورله نس ورکو، شل ورکو، ځای جارو کو، کټوۍ مخه کا او د ماشومانو غم جامې ووینځه، جامې سپي کا او دا کور پرېږدي، بچي پرېږدي. زما عزتمندو د دې قربانۍ به اثر وي که به ني؟ په دې وجه د خدای شکر ادا کړو، د خپل خدای ډېره مهرباني په ځان وګڼو. زما عزتمندو جماعتونه ځي د مستوراتو، نو عام د سړو د محنت نه د دې محنت طرز او ترتیب لږ جدا دی. یو خدا ده چې کوشش مونږ او تاسو ده وکړو چې د مستوراتو جماعت څنګه چې مشران وي د هغې کوایفو موافق لاړ شو. جماعت کې یو زنانه به داسې وي چې کم از کم هغې تعلیم کولی شي، مذاکرې کولی شي، شپږ نمبرې یې زده وي، که یې څه زده هم کړي شي جماعت، خو هغې داسې وي چې ټول اعمال دې ځای نه زده کړي، ډېر بهتر والی دي په جماعت کې. زنانه ځان سره چیزونه یو جوړه جامې ځان سره زیاتې واخلي، نور چې د ژوند څه ضروریات دي، صابون، تولیه، ګومنځه او رانجه وغیره د زنانو عام په ژوند کې استعمالي، اوړه موړه وغیره. دا څیزونه سره ځان سره د کور نه والي، داسې جامې ځان سره یو نیسو چې خلک جامو ته هلته ګوري، وا خورې تبلیغ چې خلک ځي خو بیا د لفظ ورلکو جوړی وي، جوړه چې که کومه جوړه وي دا خو تبلیغیان دونه ښه جوړې چې نه. عام کپړې عام ژوند کې چې په کور کې کومې زنانې استعمالوي هغه کپړې ځان سره داسې بیکار هم نه وړو چې خلک ورته ملنګانو په شکل ګوري، او دومره ښه هم نه وړو چې خلک یې کپړو ته متوجه وي. ځان سره اوسپنې زیړ اوسپنې د غوږونو غاړې دا وغیره نه وړو، ځکه علامه که ځای شي بیا وایي تبلیغ والا سره تلي نو بس ځای شي. زما عزت
عزتمندو د کور نه خپل ضرورت پوره یوسو کله دې نه مستورات لاړ شي کور ولا کله بالغ او کله بستر او کله تولیه او کله کمبل او کله صابون او کله سو نو کور ولا به وي چې وا کار کې به مشکلات پیدا شي سو بیا هغه وي چې کور ته څوک جماعت راغواړي هغه لپاره خو ډېر ضرورت پکاري بهتره دا چې جماعت زی چې د دې نظام سره تیار کو وخت یو د وخت جماعت لاړ شي نو ځان سره سبزی یوسي اول څه د کټوي سامان ځان سره یوسي رسالن کني وخت کمی ماسپخین ته تیار سالن واخلي یوسي چولې چټنی یوسي یو وخت گزارو کی او زمې عزتمندو د مستوراتو بستري د سړو بستري یو ځای کېږي دلته چې جماعت جوړ شي په جماعت کې به یو امیر د سړو نه وي د ښځو نه امیر ني ښځو کې امیر ني ای به د سړو د هدایاتو په رڼا باندې چلیږي هدایت به بیانېږي چې هدایت بیان شي جماعت روانېږي نو په لوډ سپیکر یا به همداسې ماشوم راولېږي چې هغه مستورات په کومو چې نومونه واخیستي شي پرچه کې دی به ځي اجتماعي لوښي لوډ سپیکر غم ځان سره دې ځای نه وکړي او چې کله سورلي لاړ شي څوک کور نه وځو نو عامه دعا ده اسانه بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله د څو خبرو وعده ورسره کم دي حفظتا هديتا كفيتا تنحى عنك الشيطان ستا حفاظت شو ستا کفایت شو تا ته هدایت شو شیطان ستا نه لري کړی شو څوک چې دا دعا وایي فرشتي ورته دا اعلان کوي بسم الله او د نیتو کو چې خدای د خپل کور تا ته سپارم توکلت علی نفس ستا په ذات باور کوم پنځه سورتونه د شپږو بسم الله ګانو سره چې څوک وایي د لارې په توخه کې به الله برکت واچي ويا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق قل بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم باخره کې دا پنځه سورتونه شپږو بسم الله ګانو سره او څوک چې د سفر دعاوي د دې سفر د نقصان نه به الله حفاظت کوي اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى مشهور دعاء آیت الکرسی وایو فلا اعمالکو مستورات زنانه داسې خبرې نه کوي چې سړی واوري ذکر دی आवाज هم پرده ده زما عزتمندو فلا باندې خبرې نه کوو مستورات چې کینی نو کله سړو ځای په ګاډي کې نو سړو طرف ته هغه مستورات کینی چې هغې سره خپل محرم کینی او چې کله هغه کلي ته وروسته کلي دعا ده اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ضلينا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وخير أهلها دا دعوي أو اللهم بارك لنا فيها اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا دا دعاګانې نکړي کور چې کوم مخصوص شي هغه کور مخکې سړي وګوري چې په هغې کې او ماشومان هم منې کي داسې غټ ماشومان سړي هم نه شي کور ته که د چا مجبوري وي چې کور کې ګټې غټي او بل ځای د ملاستې نه نو بیا زنانو له جدا انتظام وکړو د پردو زنانه بالا مخ کاره کوي په کور کې چې کله دوی خپلې کوټې ته ورسي چې کور ته ورننشي په ور کې به مخ نه ښکاره کوي کومه کوټه چې دوی دپاره مخصوص ده حقا کوټه کې مخ پلو کې برقلوي کې خپلې بورکې محفوظ کړي بیگ محفوظ کړي چپل محفوظ کړي ځکه بیا کله خپلې بورکې پسې ګرځي بل نه شي پریشاني خپلو چپلو پسې ګرځي او کومه کوټه چې مخصوص شي نو کوم مستورات چې مونځ کولی شي او داسې وي نو هغې دوه رکعته مونځ وکړي او مخکې پرچه لیکلي شوي اعمال تقسیم شوي نو چې مخکې نه کوم اعمال تقسیم شوي چې هغه اعمال فورا هلته کې شروع شي تعلیمي حلقې حکم دا دی چې تعلیمي حلقه که مستورات کم وي په لوړ ځای به کله هم زنانه نه کیني تعلیم والا کوونکي چې کومه مستورات دي ای به نه به کورسۍ کیني نه به په لوړ ځای کیني نه به دومره تیز اواز وباسي چې د کور نه اواز وځي او که چېرې مستورات ډېر شي زنانه ډېرې شوې نو بیا د دوه حلقې ولګوي د جماعت یوه زنانه د جماعت یوه زنانه د کور دا به استقبال ته ولاړي استقبال څه ته وایي د کور د ور نه یو طرف ته ودرېږي چې بار نه ښکاري پردې زنانه چې کومې زنانه راځي
فوراً دی چغې کې اهلا وسهلا ستړي مشئ السلام علیکم خور ستړي مشئ خور الله دې راوله په خیر راغلی دا یو صورت دی چې زنانه ګوتې کې ټافیانې واچوي او کومه زنانه راځي ټاپي ور لاس کې ورکوي بورقه دې سره اخلي او بورقه ور لاس کې ورکوي موږ یو ځای ته تللو نو هلته چې کوم د مسجد امام و نو ملګرو ډېر زیات خبو چې یاره دی موږ ته غوسه کېږي په تبلیغ موږ یو ورځ تېره کړه مستوراتو جماعت و په سبا سهار وختي مولوي صاحب راغو موږ سره مشوره کې کېناستو مقامي کسان حیران شو چې مولوي صاحب مشوره کې څنګه کېناستو مولوي صاحب موږ خبرې کولې مولوي صاحب وی مور مې راته وی چې ما نه بخلي که تبلیغ والا سره کېناستې ما ته چې ولې مورې وی چې قسم په خدای داسې که زما خورزي خویندې هم دونه مینه موږ له چېرته په ژوند کې نه وه راکړې لکه څنګه چې موږ کور ته ننوتو بورقې رانه واغېشتې ټافي خوله کې راکړه او ځان ته یې نږدې کړو لکه چې دا زما بچی وې او زه یې لاس نه ونیو او تعلیم ته یې کېنولي بیا رمانچۍ وسکوله واه داسې خلکو خو ما په ژوند کې نه و لیدلې استقبال چې کومې زنانه کوي هغوی چې زنانه راشي چې د هغوی داسې زړونه والي داسې مینه وله ورکړي چې دوی بل وخت دپاره د وخت ورخه بسر کړي په منډه راځي یوه زنانه د جماعت یا دوه که دوی ښه دی یو د کور یو د جماعت زنانه دی حکمت سره راشي چې داسې رستو ناستې وي چې دوی په کوم ځای کې مستورات خبرې کوي نو چې داسې په تیزۍ سره خبره وکړي چې خفه شي چې څنګه داسې لاس ور یو شي لاس پې کېږي او هغه ورته وګوري چې کتو سره دا ورته ول وخاندي السلام علیکم ولې څنګه داسې چې خبرې په قرار کوئ که څه اهمه خبرې اول خو دا دی چې کله پاسې دی نو دا مجموعه به مصروف نه شي او فضایل ورته واوروئ څوک چې د الله یو خبره اوري د یو کال د عبادت اجر ورته میلاویږي دا به خوشحاله هم شي او داسې په تیزۍ په سختۍ په داسې ورته مه وایې که یو زنانه خبرې کوي په سختۍ وکړي خفه به شي نو چې څوک خفه هم نه شي د کور زنانه یا د جماعت زنانه دغه ټایم کې ټنګ اړو ته د کچن پرېږدی دلته کې اکثر دلته اعمال کېږي او د جماعت زنانه چای پخوي سړول هم چای پخوي زنانه هم چای پخوي نه که د سالن پخولي که د روټۍ کټوۍ وي دا یو طرف ته کوو او اشد ضرورت یې د کور خلکه ځکه که د کور والا سالن پوخ نه شي کله هغې هم باندې سړی غوسه نه کړي نو چې هغې پرېشانه نه کړو نو بیا د کچن دروازه سم موسم ښه دې بند کړي او دوی محفوظ طریقې سره که څه ټکول وي نو چې داسې وټکوي چې هغه امن وي او د هغې حل شي خو چې ټکول دلته کې مجموعه متاثره نه شي تعلیم کوونکو سره داسې یو بله معاونه زنانه کښېني بر وقت ضرورت دې ته ضرورت پېښ شي نو چې بله معاونه تعلیم شروع کړي فورا تعلیم کې بیان نشته د مستوراتو بیان نشته بیان به بهر نه کېږي ترغیبي خبره شته مختصر تعلیم کتاب نه ویو د صحابو زندگی ذکر کو د صحابیاتو زندگی په حکایات صحابه کې اخره کې شته د ماشومانو ژوند ذکر کو او بیا چې کوم دی د ټولو حصو نه تعلیم شروع کو اخره کې تبلیغي خبره او د الله په لار کې د وسوس تربیه ورکړو کبه زبان نه بیان شي او په مطالبه کې جماعت تیار نشي یو څو منټه د لیکون کې کوم زنانه چې د مطالبه چې په ناستا هغه چې مطالبه کې د رسول زنانه چې نه وي چې پلان کې نه ا دې بل زنانه ته وي بل زنانه ته وي چې دې ته आवाज راورسي کوم زنانه که جماعت نه تیاریږي نو خیر دې بند لپاره د جماعت زنانه دا مختلفو ځینو کې کېني دا چې په یو ځای کې د جماعت زنانه ناستي کلي زنانه بل ځای کې ناستي ای د دین چې کوم دې دې بے پروا وي دوی د هغې نه بې پروا وي نه داسې مختلفو ځینو کې کېنی او چې کله اعمال ختم شي پاک اعمال باندې دې ته ترغیب شروع کړي انشاءالله دغه صورت سره چې کوم نمونه راشي حق زنانو له ترغیب ورکړي چې دې راشي کورم دا خبره وچلي وقتاً بوقتاً انشاءالله د اعمالو مذاکرې کېږي د بهر نه د سهار نه تر ماښامه پورې په کور کې د اعمالو ترتیب سره د سهار 6 نمبرې ترتیب سره ویلو او بیا د ناشتې نه مخکې ډېره ښه موقع یا د ناشتې نه فوراً بعد چې موږ او تاسو تجوید وکړو تجوید نه بعد زموږ د ژمي ورځې کمې وي مستورات راتلو شروع کېږي چې وخت د سره زموږ مستوراتو دوی اودس کړي وي دوی 2 رکعته لمونځ کړي وي د تعلیم خیر د خدای نه وغواړي سورې وي اعمال دوی برابر کړي وي چې بس بیرون زنانه راځي د محلې چې دوی ورته تیارې ناستي د هغې راتلو سره دوی فوراً زنانه واخلي او دوی اعمال شروع کړي که د تعلیم شروع کولو وخت نه دوی عام ترغیب شروع کړي دعوت چلول شروع کړي او تعلیم شروع شي خپل اعمال شروع شي د اعمالو نه بعد کې بیا د اجتماعي اعمال کولی د عزتمندو مازدیګر نه ماښامه پورې وختي ماسپښین نه بیا اعمالي هغې کې مذاکرې کوو د ماښام نه ماسپښینه پورې ماسپښین نه بعد حیات صحابه
د صحابه او د صحابياتو د ماشومان صحابه د دې جون ذکر شي آداب مذاکرې دي د خوب شي دا او بیا چې کوم دي دا غي نه بعد خپل اعمال او انفرادي اعمال کوم تلاوت کوي کوم اعمال کوي او د شپې د تهجد نه د تهجد مذاکره شي زموږ څخه موږ د ورځې د اعمال وختن کو او بیا دا ان شاء الله اعمالم کیږي مذاکرې هم کیږي او جماعت چې کوم مسؤلیت نمونه غستې شي هغه برازي زمونږ کوم جماعت چيزي نو ګاډي راغلي دی فورا مخکې نه موږ وخت ویلو چې خپل بیگونه تیار کړي یو عرض کومه د مسؤلیت اکثر د زنانو اکثر زنانه زمونږ داسې وي چې غوري یو بس په دعاګانې کوو دیم سترګو نوخ کې وبهي ای به یو ساعت بیا غړورګي بس غوري دعا کوه ښه یو ساعت بیا غړورګي بس غوري دعا کوه نو که کور کې لس زنانه وي او دې درې غاړې شو نو دا څومره سوس وي دا 10 غاړې شو دا خو نیمه ګنټه کې نه فارغېږي طریقه دا ده دلته نه چې دوا وشي فورا خپل بیگونه ماشومانو له ورکو چې اړولېږي او ګاډي راغلي دي نو زمونږ مسؤلیت چې ځي بس له 7 منټو کې فورا ځان فارغ کړي که دلته سړي خواران ولاړ وي انتظار کوي او دوی دننه داسې لږ ډېر وخت واخلي بیا به پریشاني جوړه شي نو ناوخته دی اوس هم ډېر زیات هغه کور والا خواران انتظار کوي هلته لاړ شو فورا انشاءالله خپل اعمال شروع کړو اوس دعا کېږي دعا نه فورا بعد زمونږ مسؤلیت هم ځان تیار کړي وغیم امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صل على محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين مسؤولات زمون د جماعت کوم چې ملمنې دي هغه خپل ټول څومره د